طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك، رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك. طمئن فؤادك إن لك بالله من الشيطان الرجيم. سورة المؤمن شروع ده. رب کریم فرمائی النار يعرضون عليها، النار دا اور چه ده يعرضون پیش کوله بشیدی سوک آل دا فرعون تابدار دا فرعون علیها پا دا اور باندی با پیش کوله شی غدوون پا وقت دا صبا کی وعشین او پا وقت دا بیگا کی. صبا و بیگا دی اور تا پیش کوله شی الى یوم القیامت تا رضی دا قیامت. عالم برزخ عذاب ذکر کی فرعونیان و تا الہ العالمین. و یوم تقوم الساعة پا غرز باندی چی قائم شی قیامت رب کریم با فرشتو توی اے فرشتو ادخلو داخل کی آل فرعون تابدار دا فرعون اشد العذاب سخت عذاب تا. دا آیت ځان سره نوٹ کی اولی کی یاد کی پیادو. بعضی پرویزیان عثمانیان دا قبر عذاب نمانی، اغیوی قبر کی عذاب نشتا، قرآن کی ندی راغلی. نو ورته وای دا النار یعرضون دا اور چې دی الله وای پیش کولې بشي دا فرعونیان علیها په دغه اور باندې غدوون په وخت د سبا و عشین په وخت د بیګا کې، یعنی شپه ورځ دی ته اور پیش کولې شي. ورته وای ای پرویزی ای عثماني قیامت په ورځ خو بیګا او سبا نشته، نو معلومیږي دا د قبر عذاب دی. وګوره بیا د قیامت عذاب الله بیا ذکر کوي. و یوم تقوم الساعة په ورځ باندې چې قائم شي قیامت رب کریم با فرمایا ادخلو داخل کی آل فرعون قوم د فرعون اشد العذاب سخت عذاب تنو دا بل عذاب شو د قیامت. عمر فاروق سے بویل چې څوک د قبر عذاب نه مني د دې جنازې مکوي، دې پسې منځونه مکوي، نکاحونه هم مکوي د دینه، تاسو ورته مور کوي. نو شپه ورځ دا د دنیوي قبر عذاب شو. په ورځ د قیامت کې به الله تبارک و تعالی به ورته ادخلوا آل فرعون شد العذاب. علامه قرطبی، امام ابن کثیر رحمه الله، امام رازی صاحب په دغه ځای باندې وی فيه دلیل صریح علی ثبوت عذاب القبر عند اهل السنه والجماعه. په دې کې دلیل دی، صریح دلیل دی په عذاب قبر باندې پنيز د اهل السنه والجماعه. نو کوم عثمانیان چې عذاب قبر نه مني نو دی آیت نه انکار راځي. دی کافر تبا سحر او ماخام دا اور پیش کولې شي او مومن تبا د جنت ټکانا سحر او ماخام خودلې شي. نو فرعونانو ته په عالم برزخ کې د عذاب ثبوت ته آیات. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله علم ورکو چې ټولو کافرانو ته په برزخ کې عذاب ملاويږي. په حدیثو کې راځي د جنتیانو روحونه به د شنو مرغو په دې ججرو کې واچول شي، دیو په جنت کې سیر کوي، سیر ګرځي به چکر به وهي. دا روح صرف روح بیګا او سبا او د قیامت په ورځ به سره د روح او سره د بدن به دا دوه به جنت ته داخل شي. او د مؤمنانو روحونه چې دی په علیین کې دي د شنو مرغو په ججرو کې چکرې وهي جنت کې، او د کافرو روحونه چې دی د سجین کې دي د تورو مرغو په ججرو کې دی او سجین جهنم ته بوزي سهار و هم ورته چکر ورکیا. و اذ يتحاجون من وذكر یاد کا يتحاجون معنا چې دی بسره جګړه کوي، یعنی دلیل بازی به کوي. دا سه ټیم برازي چې دی بخپلو کې دلیل بازی کوي. فنار پور کې فيقول الضعفاء ويبك شران للذين فبرد وكسانو استكبروا چې تکبر کړو درولو د ایمان نه چې مشران دي. دا کشران مشرانو تو ان یقینا مونږ چې وکنا ولکم تاسو له تبعا تابعداران په دنیا کې اے مشرانو فهل انتم پسیه تاسو اليوم ننرز مغنون دفکون کی عنا زمون نصیبا صبرخه من النار دورنا ایا مونږ سو دفکول شي. قال الذين ابوا كسان استكبروا چې تکبر کړو درولو د ایمان نه چې مشران دي ان یقینا مونږ چې کلن ټول چې مونږ فيها په دغه اور د جهنم کې بس ټول یو مونږ په دغه اور د جهنم کې مشر دې ک کشر دې. ان الله یقینا الله تبارک وتعالى مشر بورته قد حکما
په تحقیق سره فیصله کړی الله تبارک وتعالى بین العباد په میز د بندگانو بس فیصله شوی د نور مونږ سره نشو کوله کله چې دا کشران نه امید شي د مشرانو نه وقال الذين ويبا کسان فی النار چې په جهنم کې دي جهنميان به وي چاته وي لخزنه جهنم پیردار د جهنم ته زبانی فرشتو ته به وي سب ورته وي ورته به وي دي فرشتو ته ودو غاړي دعا وکي ربکم در خپلنا يخفف چې سپکی عنا زمنا یوما یورزا من العذاب دا عذابنا یورز دا عذابنا لري کی دا دنیا چې کوم ورځ دا داسې چغه بوي نو فرشتگان ملائک د جهنم پیردار فرشتي به ورته زر کاله بعد جواب ورکی زر کاله بعد قالو نو وی بدا فرشتي دي ته جهنميانو ته اولم تکونوا ینوی تاسو تاتیکم چراتل بتاسو ته رسولکم پیغمبران تاسو بالبينات په واضح معجزاتو قالو نو وی بدا جهنميان بلا راغلیو دا رسول قالو نو بوی فرشتي ورته استهزاء مسخري باور باندې کې فدعو پس اوس چغه وهي چغه غواړی اوس وما دعاء الكافرین ند بلن د کافرانو الا مگر فی ضلال په خطا کې دا یعنی په عدم فائدہ کې دا هیڅ فائدہ نه وي نه لري دا چغه استاسو نن رضا په دې آیت کې تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ان یقینا مونږه رب کریم فرمای ان یقینا مونږه لننصر رسولنا خامخ مدد کو مونږه رسولنا د پیغمبرانو زمو تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې په خانو سره هم مدد شوه د پیغمبرانو سره او تا سره هم امداد کیږي والذین وکسانو سره هم مدد کیږي امنو چې ایمان راوړل دي فل حیات الدنیا په ژوند دنیوي کې و یوم پاغورز باندې هم مدد کیږي د رسول سره مؤمنانو سره یقومو چې قائم بشي الاشهاد گواهان دا حفظه ملائک چې گواهی بکوي چې او دا رسول دي ته راغلیو دي ته تبلیغ کړي دي خو دې انکار کړي کفر کړي پاغورز باندې هم مدد کیږي د رسول سره او مؤمنانو سره یوم پاغورز باندې لا ينفع چې نفع بنرسي الظالمین ظالمانو مشرکانو ته سشه بنفع نرسي معذرتهم عذر ددي هیڅ عذر بنفع نرسي ولهم دي د پر کافرانو د پر لعنت بوي لعنت ستویل کیږي البعد من الرحمه لريواله د رحمت نه بوي ولهم دي د پر سوء الدار بد کور د جهنم ده ولقد خامخ په تحقیق سراتینا ورکړو مونږه موسی کتاب موسی عليه السلام ته کتاب تورات او ورثنا میراث کې ورکړو مونږه دغه بنی اسرائیل لرا الکتاب دا کتاب تورات هدن پالکون د دې کتاب کې چې و هدایت او ذکر او پندو نصيحتو چا د پرالی اول الالباب د پاره د عقل خوندانو رب کریم فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فصبر صبر کوا علی اذاهم په تکالیف د کافرانو باندې چې دې ته نسبت د درو کوي ته شاعر او مجنون وي بس صبر کوا په دې باندې ان وعد الله یقینا وعد الله تبارک وتعالى بالنصرة په مدد سره حق دا واستغفر بخنه غواړه لذنبک د خطیات خپلو دا پیغمبر علی السلام ته امت ته بخنه غواړه یا پیغمبر علی السلام ته خطیات خپلو کوم یو خطیا هغه چې منافقان ورنه اجازه غوښتي و چې سیب راغله وي مونږ کورونو کې عذر لرو جهاد ته نشوتله نو اجازه ته ورته ورکو چې زې کینه کور کې نو الله تبارک وتعالى لسم سپاره کې عفو الله عفو کړی دا ول ورته الله تعالی لما اذن تولید اجازه ورکولو دیتا نو هغه خطیا یا یادی یا امت ته واستغفر بخنه وړه لذنبک یا لذنب امتک د پاره د ګناهونو د امت ستا وسبح تسبيح ويا بحمد ربك سند حمد درفستا سند درفستا بالعشي په وخت د بیګا کې والابکار او په وخت د سبای کې ابن عباس سے مراد دینه 15 ټیمه مونږ نه دي چې 15 ټیمه مونږ نه کوا ان الذين يقيننا كسان يجادلون چې دي جګړه کیفی آیات الله پایتون د الله تبارک وتعالى کې بغیر سلطان بغیر د دلیل نه تاهم چې دي تراغلي یعنی نه دی راغلي د دې دلیل به دلیل لګیا دي چټیات وای دي دا کافران ان فی صدورهم ما فی صدورهم نشته فی قلوبهم
نشته دی په زړونو د دې کې الا مگر کبر د حق نه دی ما هم ندی دی ببالغه رسیدونکي دی لره یا کبر نه مراد دلته غلبه ده انهم ندی یعنی په زړونو د دې کې الا مگر کبر نیت د غلبې دی ما هم ندی دی رب کریم فرمایي ببالغه رسیدونکي دی غلبې ته فاستعذ پنانی سم بالله د الله په ذات باندې من فتنه الدجال فتنه د دجال نه یا وغیرہ نور فتنونه انه یقینا د الله تبارک وتعالى السميع اوریدون کې دی البصير بنا دی لخلق السماوات خامخا پیدا کول د اسمانونو والارض د زمکو اکبر لوی دی من خلق الناس د پیدا کولو د خلقونه یعنی یو انسان پیدا کول دا خو معمولی خبره ده د غټ اسمانونه الله تبارک وتعالى ما پیدا کړی دي نو دا انسان دوباره پیدا کول دا لاسه شي دی لخلق السماوات خامخا پیدایش د اسمانونو والارض د زمکو پیدایش اکبر لوی دی من خلق الناس د پیدا کولو د خلقونه ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقونه لا يعلمون علم نللی په بعث بعد الموت باندې وما يستوي الاعمى ندي سره برابر الاعمى لاند والبصير بنا نو اعمى مراد کافر شو بصیر نه مراد مؤمن شو کافر مؤمن سره برابر ندي الله والذين كسان ندي سره برابر الله کسان امنو چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي ولل مسيء او ندي سره برابر ګناګار بد عمله یا مشرک مومن او ګناګار دا نیک عمل والا نیک صالح سره او بد عمل دا دوه هم برابر نه دي قليلا ډیر لګ دی الله ماغه تتذکرون چې تاسو پند اخلیا د قران کریم نه آیاتونو نه ډیر خلق لګیا دي جماعتونو بس یو ډلې پسې نه خطې قران تنه والله لازم بالکل خیر دی د خپل ډلې عالم ورته چې سویل بس دغه سم د خدای او رسول درجه ورته ورکړي الله یعذ بالله نو کینه قران باندې ځان پوي کا قلیلا ډیر لګ دی ماغه تتذکرون چې تاسو پند اخلئ د قران کریم نه ان الساعه یقینا د قیامت چې لاتیه خامخراتلون کې ده لا ریب نشته شک بیا پدې کې ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقونه لا یؤمنون ایمان نه وروړي وقال ربكم ويرب استاسو ادعوني دعاګانې وغواړئ معنا 24 غنټه आवाज کې الله ادعوني معنا وغواړه استجب لكم ز قبلهم لكم تاسو د پارا دعا استاسو دمه سي پارا کې الله وجيبو دعوت الداعي دعا د دعا کون کی دعا قبلهم اذا دعاني کلم چې معنا دعا غواړي اے مؤمنه چې څنګه الله تبارک وتعالى وی غفور الرحیم ذات يم بخون کې ذات يم که ګناګار نو توبه وباس الله وی چې وجيبو دعوت الداعي اذا دعاني الله ترجوك اے انسان الله وقال ربكم ويربستا وګوره ادعوني دعاګانې وغواړئ استجب لكم زي قبل ومانه غواړه الله ويا بل چاته ضرورت ان الذين يقينون كسان يستكبرون چې تکبر کوي ان عبادتي د عبادت زمانه یعنی د دعا زمانه الدعاء هو العباده حدیث کې راځي دا دعا چې دیم دا عبادت دی بل حدیث کې راځي دعا چې دا مغز د عبادت دی نو هغه کسان چې تکبر کوي د دعا نه هر ټیم کې دعا د پر ټیم معلوم نه دی ګوره هر ټیم کې الله قبلې څوک چې تکبر کوي حدیث کې راځي من لم يسأل الله يغضب عليه څوک چې د الله نه دعاګانې نه غواړي الله ورته په غضب کوي وان الذين يقينون كسان يستكبرون چې تکبر کوي عن عبادتي د عبادت زمانه یعنی د دعا زمانه سيدخلون نظر چې داخل بکړي شي د جهنم ته داخرين منا صاغرین خوار او ذلیل شرمېدلی به داخل شي دی جهنم ته بل نعمت ذکر کوي الله تبارک وتعالى دلائل عقلیه دي الله الذي الله غزاد جعل چې ګرځول یعنی پیدا کړی لكم تاسو لره الليل شپه لتسكنوا دې لپاره چې تاسو آرام وکړئ فيه په دغه شپه کې نن سبا آرام سوک کوي په دا شپه ورځ کړي ورځ شپه کې نه الله شپه پیدا کړی آرام نه پاره لتسكنوا دې لپاره چې تاسو آرام وکړئ
فيه په دغه شپه کې والنهار او پیدا ګرځولې ورځ یعنی پیدا کړې ده مبصرة روخانه سبب د رؤیت چې قتل کوي په تاسو په ورځ کې ان الله یقینا الله تبارک وتعالى لذو فضل خامخ فضل ده ان الله لذو فضل یقینا الله تبارک وتعالى خامخ فضل ده علی الناس په خلق باندې فضل کوي هو لكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقونه لا یشکرون شکر نو باسي الله خاوند فضل د خلقو باندې خو اکثر د خلقونه شکریا نه ادا کړي نعمتونو په مقابله کې نه شکریا کوي ذالکم الله دغه صفاتو خاوند الله دې چې د شپې پیدا کړي تاسو د پر د ورځې پیدا کړي ربکم چې رب تاسو د خالق کل شی خالق د کل شی او دې پیدا کون کې د ټولو شیزونه دي لا اله نشته د لایق د عبادت الا مگر هو هم دغه الله دی فانا تؤفكون فانا تصرفون پس کوم طرف تاړول کېږي خلکو شپه ورځ الله تبارک وتعالى درته نعمتونه درکې او شکریا نه ادا کوي بل اړخ رواني فسق طرف رواني ګناهونو طرف رواني دا څه کوي كذلك هم دغه رنګ يؤفك اورول کېدل الذين كسان كانوا چودي بیاات الله پایتون د الله باندې یجحدون انکار کوله بل دلیل عقلی الله الذي الله غزاد تجعل چې ګرځولې لكم تاسو لرا الارض مکه قرارا زید قرار یعنی فراشن فرش والسماء او اسمان جو کړه تاسو لرا بنان چتا وصورکم صورت دراغسته تاسو لرا پرحام د امهات استاسو کې فاحسن صورکم خسته صورت تاسو وګوره الله تبارک وتعالى لقد خلقنا الانسان ما انسان پیدا کړی په احسن تقویم په احسن صورت خسته صورت کې می پیدا کړی دی زناور ته وګوره هر یو شکل ته وګوره څومره بچ خنزیر ته وګوره وغیرہ نور زناور اے انسان د لوی نعمت د الله تبارک وتعالى ته څومره خسته پیدا کړی د دې شکریا ادا کا عبادت شروع کا گناهونه پریدا ورزقکم روزی در کې تاسو ته من الطیبات د پاکو مالونو نه ذالکم الله دغه صفاتو خوند الله والله دې ربکم چې رب تاسو دې فتبارك الله پس مقدس ذات دې الله والله یا معظم دې یا مبارک دې ډیر برکت والا دې رب العالمین چې رب د عالم دې رب د ټول عالم دې هو الحي دا الله غزات الحي چې ژوند دې تم حي الله حي دې حي سره قیدو لګوا الله داسې ژوند دې چې لا يموت مرګ ورته ناراضي او تا ته مرګ راځي لا اله نشته د لایق د عبادت الا مگر هو هم دغه الله دی فدعوه پس دعاګانې غواړي د الله نه مخلصین چې خالص کون کې تاسو له دی الله لرا الدين د دینه بدون ریا تاسو د اعمال کوي خیرات صدقات چې کوي نو دا ریا د پارمه کوي یا منځونه نفلونه نه مخلصین له الدين ګوره چې خالص کون کې الله لرا د دینه الحمدلله طول سنا او صفت چې دی لله خاص الله لره دی رب العالمین چې رب د ټول مخلوقات دی طریقه د تبلیغ خیا قلت ورته وای پیغمبر علی السلام انی یقینا ذچم نهیت من کړه شی یما د دې خبرې نه اعبد الذین دا چې عبادت وکړم دا غبوتانو تدعون چې تاسو بل عبادت کوي من دون الله بغیر د الله نه زمانه کړه شی لما جان البینات ورکل چراغ ما ته واضح دلائل معجزات من ربي د جانب د رب زمانه و امرتو او امر کړه شوی د ما ته په دې خبره باندې ان اسلمه دا چیزه گردن نهاد شم یعنی تابعدار شم لرب العالمین د پاره د رب العالمین